سورہ زاریات آیت نمبر 15 اتلسم رکو شپگشتم سپارہ صفحہ نمبر 62. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين صدق الله العظيم. سورہ ذاریات آیت نمبر 15 اتلسم رکو شپگشتم سپارہ صفحہ نمبر 62. کتا سول آیات چی اولون منگا دا خبر کڑوا چی اللہ رب العزت دا قیامت ماندے قسم خوڑلیو چی قیامت برازی بنده به د قبر نه پاسي په هواګانو باندې په کشتیانو باندې او په فرشتو باندې الله تعالی قسم خوړلی او بیا موږ د قسم مسله هم بیان کړې وه. دا د هغې خلاصه وه. دلته نه الله تعالی د متقیانو ذکر کوي. کم خلک چې متقیان دي او مسلمانان دي الله به هغې ته جنتونه ورکي او بیا په دې جنتونو کې به د دې سره چې کوم دی یو اختیار به وي آخذین ما آتاهم ربهم چې سدي غواړي هغه به دي اغستی شي او دی به دا د چانه اخلي د خپل د رب نه. نو معلومیږي دا چې دا جنت هم د الله تعالی په اختیار کې وي په قبضه کې به وي او الله تعالی به دې بنده ته دومره غور کړی وي طاقت اختیار چې بنده به ځي او هر څه به ترې نه ځان ته راخلي. نمبر 1 دا او بیا الله پاک چې کوم دی د متقیانو صفات بیانې. متقی چاته ویل کیږي؟ متقی هغه سړی دی چې دا د شپې چې کوم دی خوب کم کوي او الله ته عبادت زیات کوي. نمبر 1. او دویم دا د سحر په وخت کې استغفار هم ډیر زیات کوي د خپل د عمل نه متاثر کیږي نه چې یاره یو بنده دی هغه ټول شپه عبادت کوي او بیا سحر وایي چې یاره زه خو چې کوم دی ډیر زیات پرهیزګار یم وینا وبالاسحار هم یستغفرون او د سحر په ټیم کې هغه څه کوي استغفار کوي چې ګناهونه مې زیات دي. او دریم صفت یې دا دی چې کم مال او دولت وت الله ورکړي دی په هغه کې د سائل د پاره او د محروم د پاره برخه ده حصہ ده پکې. سائل څه ته ویل کیږي؟ هغه سوالګری چې خپل حاجت خلکو تخکاره کوي دې ته سائل ویل کیږي. نو الله وی د دې خلکم دې څه کوي یا حصہ کوي. او ول محروم هغه یو سړی هغه بنده چې خپل حاجت خلکو ته نخ کار کوي هغه چې کوم دی په معاشره کې ځان نه ذلیل کوي. خدا متقی سړی چې کوم دی د خپل فراست د پہچان د وجه هغه سره هم څه کوي امداد کوي. نو الله وی د متقیانو دا سړي دي دغه صفات دي په دې آیتونو کې دغه ذکر کیږي. ان المتقین بشک پرهیزګاران با فی جنات و عیون په باغونو کې او چینو کې بوي آخذین ما آتاهم ربهم اقستون کې بوي هغه س آتاهم ربهم چې ورکل دوی طرف د دوی انهم كانوا بشک دوی قبل ذلك لدین روان دي محسنین نیکی کوونکې كانوا قليلا وودي جلقبا من الليل دشبنا ما يهجعون دوی بخوب کولو وبالاسحار او په وخت سحر کې با هم يستغفرون دوی بغخنه غستلا وفي اموالهم او د دې په مالونو کې با حق وي للسائل د پاره د سوال کوونکو والمحروم او د تنگ دستو وفي الارض او پزمکه کې آیات نقد للموقنین د پاره د یقین کوونکو وفي انفسکم او په خپل استاد په ذات کې هم افلا تبصرون آیا نه ګوره تاسو په غور سره وفي السماء رزقكم او په اسمان کې رزق دې تاسو وما توعدون او هغه څه تاسو سره وعده کولی شي. فورب السماء پس قسم دے در رب آسمان ماندے والارض او دزمکی پر رب ماندے انه چې بشک دا لحق رختیا دے مثل ما انکم پشان دا هغه چې تاسو
تنطقون خبر کوي انه لحق الله وی کنا وی دا قیامت چکم دے دا حق دے اور دا شانتی دا قبر نا را پاسیدل دا شي دی دا حق دے او الله بیا دا حقی مثال ورکی وی دا سی مثال دے چې یو بنده خبرې کوي نو دا بنده چې کوم دی په دې خپل خبرو باندې مطمئن دی چې خبرې څوک کوي زکوما لکه او زتا سو ته لګیایم نو زه په دې باندې بالکل مطمئن یم چې زتا سو ته لګیایم نو دا سي الله وی چې څنګه ته په دې خبره مطمئن یې چې ته یو خبرې کې او دا ته نو دا سي الله وی چې دا خبره هم ته یاد ساته چې ګوره دا قیامت هم دا بالکل حق دی الله دې مثال ورکوي و انه لحق بشک دا اختیار دی مثل پشان ما انکم دا هغه چې تاسو تنطقون خبر کوي هل اتاک پدې کې د حضرت ابراهيم عليه السلام یو واقعه ده نیمه واقعه و ان شاء الله نن و یو نیم بیا د زیارت په ورځ باندې وایو ابراهيم عليه السلام د 120 کالو د یوسل شلو کالو عمر دمرو او دغه وخت کې د حضرت ابراهيم عليه السلام بیبي دا د یو کم سلو کالو هغه تینا تقریبا 20 کاله مشرو دی داسې ناستو کور کې خپل مینس کې خبرې اترې کولې داسې بدري بوډاګان خلک راغلل نو دا درې چې کم دی کنه دا فرشتي وي بعض علماء لیکلي چې دا دریو بعض ویل چې شپږ دي بعض ویل دستي او بعض ویل چې بارو خدري کسان راغلل او دا یو حضرت جبرائیل علیہ السلام یو حضرت میکائیل علیہ السلام یو حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا د انسان په شکل کې راغیو ځکه دی ته الله تعالی دا یو اختیار ورکړی دی چې دا د انسان په شکل کې هم دا فرشته راتلی شي ځکه نبی علیہ السلام ته جبرائیل علیہ السلام سو موقو کې دا د یو صحابي په شکل کې راغلی دی دوی دا سناستو او درې کسان دا سره دن نشول دا خزه سیټ تشوا دی یقینول دا سي ابراهيم عليه السلام سره خبره مبري چوکلې پته وتولې چې دا کسان ناشنا دي تما د کلی د وطن نه دي خدا کسان چې کله را دن نشنوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په ابراهيم عليه السلام باندې سلام واچولو کله کینو او خیر خیریت تپوس پختنه وکړه پته وتولې کېدله چرته چې ملمانی دي کور ته دن نشو او فجاء بعجل سمين یو سرب سخی دیو د جکم دی علال کو تازه موټا خستا دیو ته علال کو ینه سرمن کو وستلا د دې صفیه او کلا او بیا کور والا تویل بیبیتا چې دا مزیدار پوخ کا دای دا څه خستا غټ خانه کې یا د هغه وخت کم لوک وغي کې رو وستلو چې کله دی ملمنو ته کې خودل نو دی ملمنو یو بل تداس او قتل چیرې مونږه خو انسانان نه یو چې دا خوراک وکاو ځکه انسانان خوراک کوي فرشتي خو خوراک نه کوي دا یو بل ته او قتل خپل مینس کې ای پوښول ابراهيم عليه السلام چې ولدا سو قتل هغه دا سو یریدو چیرې دی دا خوراک ولې نه کوي نو یو چې کوم دی په دې درس کې مونږ ته یو دا اهم خبره ګوره معلومیږي زمونږ د اهل سنت والجماعت دا یو عقیده ده چې پیغمبر چې کوم دی پیغمبر دا د غیب نه خبردار نه غوري دا عقیده به یاد ساتو پیغمبر چې کوم دی دا د غیب خبردار نه دی کچرته ابراهيم عليه السلام په غیب باندې پویدو نو دی فرشتو د وسنه تیارولو د خوراک به نه تیارولو ویل به چیر دا غو فرشتي دي اسم خوراک نه کوي نو پته مته نه لګی دا بلاشي سامان ولا تیار کو او دویم وی د هغه وخت یو دا طریقه وا ابراهيم عليه السلام د دې فرشتو نه او یریدو ویل بي دا میته دشمنان ني وی هغه ټیم کې بدا یو طریقه وا چې کله به یو ډاکو د چا په کور باندې به ډاکر لګولا وی داغي د کور خوراک به نه کولو وی ویل چې دا نمک حرامي ده یو کس نه چې کم دی مالم پټو داغه نه بیا خوراکم کې وی دا د دې غلو یو عقیده و چې دا څه شی ده نمک حرامي ده نو دا یو هغه ټیم طریقه وا
ابراهيم عليه السلام جو ولدا سو قتل ویره دا کسان خوراک کم د کوي یو معلومیږي دا چې دا زما چرته سدي یا دشمنان دي نو فاوجس منه خيفه دلته آیتونه دي فاوجس منهم خيفه دا سیره ته ناغه چې کله دی فرشتو د پتو لګیدله چې د ابراهيم عليه السلام زمون نه او یریدلو نو تی سیب داسې چللې یریګما موږ د الله تعالی فرشتي یو موږ د الله سيو فرشتي یو او وتا تراغلی وبشروه بغلام علیم او ودا یو زیری درکو چې الله وتا ته یو زوی درکې مثلا باندې پوښښ دا خبره چوکله نو بیبي استر ته واغه پرده کې وا او دا ول بغری دروازه کې په پرده کې دی لپاره ولاړ وا چې دا خاون می کې دی شي وبوته ضرورت شي سنور ستې ضرورت شي روزه بوته زر دی دروازې پورې نوړم چې کله دا خبره وریدلې مدا خزم چې کم دی راغله کې نستله پته وته لږه خو فرشتي دي او د انسان نه خو چې کم دی ماته خطر وا خدا خو فرشتي دي د دینه ماته خطر نشته چې کله دی دا خبرو کله چې اے ابراهيم عليه السلام مونږ ته ته د یو الګ زیری درکو بدی دا سوکل دا سوکل دا د خزو یو طریقې چې کله داسې د تعجب ولا خبر وری کړو دا داسې کوي او کله دا سر داسې ونیسي نو دیم داسې اوکل زما عمر څومره دی په عمر می څومره دی 99 سال او وی خاون می 120 سال له او ته دا خبره کوي چې تا ته به کم دی مونږ دا الګ زیری درکو دې باندې تعجب وکړو نو ته ویل ویره داسې چللې دا د الله پاک حکمتونه دي او الله تعالی په دې شی زونه باندې عالم دی چې هغه به څنګه درکې دا الله ته پته ده نو په دې عمر کې وته بیا الله تعالی اسحاق علیه السلام دا ور کړی دی نو مخکې سبق به ان شاء الله تعالی دا بیا د زیارت پورز باندې وي دې زه پورې دا ټول خبرې دي هل اتاک او دې کې دا یو عقیده ګورې یاد ساتي دا تاسو ته بار بار ویم عقیده د دې داسې مثال لکه غوټه چې کله یو ځل سخت بند شي کنه نو دا ګورې بیا نه کولاویږي او چې کله غوټه سخت نرم وي کنه ودا کله اوښليږي او کله خولو شي نو پرړه کې ودا یو کلک عقیده ساتو چې پیغمبر ته کوم د علم غیب دا نکېږي که چرته پیغمبر ته علم غیب کېدلو نو دا خبره بزان سره یاد ساتو ابراهيم عليه السلام ته باور نه پته لګیدل او چې دا سوق دي دا فرشتي دي هل اتاك ايرغل دا واقع حديث ضعيف ابراهيم دا خبره د ملمنو د ابراهيم عليه السلام المكرمين چې عزت مندو اذ دخلوا عليه هر کله چې داخل شو په ابراهيم عليه السلام باندې نو فقالوا دي فرشتو ویل سلام دی وی السلام علیکم نو دیږي چې کوم دی ملمت یو ادب دی ملمت کله د چا ملمکیږي نو دی به کوم دی په خلکو باندې سوی وی السلام علیکم پښتانوي په خیر راغلی لا السلام علیکم دلته چې کوم دی سویل باقاعده السلام علیکم نو قال سلام نو ابراهيم عليه السلام ویل سلام علیکم وعلیکم السلام هغه طریقه قوم منکرون دا یو ډله ده نه پیژندګلو ابراهيم عليه السلام کې چې دا کومه ډله ده زه خو نه پیژنم بیا سوې چې کله دا ملګری کینول ملمانه کینول نو فراغ الى اهله بیا هغه غلشان لاړلو څوک لاړلو ابراهيم عليه السلام الى اهله خپل کور طرف ته نو دین دویم ادب دا معلومیږي ملمه چې کله کینې نو ملمه نه مدا ته پوښتنه کوي چې روټي خوري د دې نه ته پوښتنه دی کړي خدا به ته موقع ته وګوري کله روټي ټیمي روټي به وتی دي د چای ټیمي چای به وتی دي شربت ټیمي شربت به وتی دي نو دلته هم ابراهيم عليه السلام تپوس نه دی کړي مدا څنګه شانتي ته نه بهر شولو فراغ الى اهلي بیا هغه غلی شان لاړلو خپل کور ته فجاء بعجل بیا راوړلو بعجل یوسخي سمین سرب تازه دینه یو دریم ادب ته نه دا معلومیږي ملمت به کم دی د خپل د وس مطابق خرچه به کې پورا سخی و تعالی کړی دی او سو کسان دي درې کسانو ته مکمل شی حلال کړی دی بیا سوی
فقربه الیهم پس هغه ور نږدې کولو دوی ته پوره شی تیار کړو تال نو دای چې کم دی داسې ور نږدې کړو. نو سلورم ادب پدې کې دا بیانېږي چې ملمه ته کم دی خشیز مخې ته یږدي نو دم چې کم دی ابراهیم علیه السلام طریقې ته ګوره. فقربه الیهم پس هغه ور نږدې کړو دوی ته. قال نو ابراهیم علیه السلام تو فرمایل الا تاكلون آیاتاسو نخره خره کنه یار وی یار بس یو بل ته وکتل ودا دي سوي موږ خو انسانان نه یو موږ سيو فرشتي. نو فاوجس نو ابراهيم عليه السلام محسوس کړل منهم الذين خيفه يرى قالوا ندعو لا تخف ما يريغا چاته ویل ابراهيم عليه السلام ته وبشروا او دي زیر ورکدتا ابراهيم عليه السلام ته بغلام د یو هلک علیم چډیر په پوي ودا سه معشوم الله درکې چا ډیر زیات پوي وي او هغه چې کم د استاغون دي صفات به پکې هغه سو ته اسحاق عليه السلام چې کله دا خبره وریدلې کنه خزي دا خبره وریدل نو بس خزي مرادن نشولا. فاقبلت امراته بیا را مخامخ ولا د بیبي فی سرت پیو آواز سرا فسکت وجهها نوټسه ورکل خپل مخته داسې دته ویل کی اور یہ کم دی د تندی دا شکلو چې تا خو کم دی وی مونږ ته په دې بچی را کې عمر هم سونه دی. نو وقالت او ویل عجوز دی بوډه عجوز دی بوډه نو مطلب دی چې خزه خ بوډه وا دی سو ویل اقیم او دا شنددا لکه په دې عمر کې همیشه چې کم دی داسې جوړه چې کم دی هغه د بال بچ نه امید وي دا بوډه مو شندم وا دې چې دا بسنګ کیږي نو دې فرشتو ود سوي وی قالو نو دی ویل کذالک هم دغشان قال ربک فرماید استرب بوډه دا څه چلې استرب دا څه خبرې کړې دي چې لاړشه تاسو او ابراهيم عليه السلام ته دا څه زیری ورکه انه هو الحکیم العلیم بشک الله رب العزت خاوند حکمت او پوها. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.